بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمونږ د طریقة العصریه حصه اول الدرس التاسع د نهم درس تمرین مشق په حل کو ان شاء الله. سبقونه ټول شو، نن به ان شاء الله موږ مشق حل کو او د کتاب د ابتدا نه واخله سبق نمبر 45 ته موږ رسیدو. نو په تمرین کې به موږ له اول نمبر سوال راکړی وي عربی کې ترجمه وکړئ. موږ له د پښتو جملې راکړي وي د دې نه عربي جوړه کړئ، د پښتو جملو نه عربي جوړه کړئ. نو دا کم تور لیکل چې ما کړي دی موږ له جملې راکړي د پښتو، موږ له کتاب کې اردو راکړي خو زه کوشش کوم چې اردو زه نه حل کوم، زه پښتو حل کوم. چې کوم ځای کې موږ په اردو کې زمونږ د ملګري پوهېدلو کې لږ مشکل وي نو هلته به زه یو نیم لفظ د اردو استعمالوم. په پښتو کې موږ له جمله راکړي وي ای خالد، ای خالد. نو عربی کې د اے خالد معنی ده یا خالد، یا خالدو دی، عرب وی یا خالد، یا خالد. ٹھیک شو؟ نو بیا پښتو کې جواب راکړی جی 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 ها جی جی محترم، جی محترم. نو نعم، نعم معنی ده جی 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 حاضرم، جی وای. ٹھیک شو؟ نو جی معنی جی مونږ له په پښتو کې راکړی او د دې مونږ عربي لیکو نعم. ٹھیک شو؟ نعم معنی ده جی. بیا رانه په پښتو کې سوال کړی وي ستا ورور چرته دی، ستا ورور چرته دی، ستا ورور دلته کې به ورور ولیکو. ټیک شوه؟ یو بل ری به هم ورسره ولیکو، دلته به هم ورسره بله ری ولیکو. ستا ورور چرته دی نو موږ به جواب ورکړو د چرته معنا ده اینه، اینه. اخو، اخو کا کا چې سړي ته وایي ستا ورور چرته دی نو هغه ته به کا وایي کا، ستا ورور. اخو کا معنا ده اخو رور ته وایي، اخ رور ته وایي او دا کاف دا ضمیر دی د ده معنا ده ستا. ستا رور چرته دی، اینه اخو کا، ستا ورور چرته دی، اینه. نو دا موږ له د پښتو جمله راکړې ستا ورور چرته دی وایي د دې عربي ولیکئ. نو موږ عربي ولیکه اینه اخو کا، ستا ورور چرته دی. بیا موږ له د پښتو جمله راکړې وي زما ورور مدرسه کې دی، زما ورور مدرسه کې دی وایي د دې عربي ولیکئ. نو موږ ورته عربي ولیکل. زما ورور معنا ده اخي، د اخ سره به یا ضمیر ولیکي نو د اخ معنا شوه زما، زما ورور. د اخي معنا شوه زما ورور. فی المدرسة ګوره دلته د فی استعمال هم پکې راغی. ټیک شوه؟ نو فی معنا ده کې او مدرسه مدرسې ته وایي. اخي زما ورور، زما ورور. فی المدرسة مدرسه کې دی، زما ورور مدرسه کې دی. اخي زما ورور فی المدرسة مدرسه کې دی، اخي زما ورور فی المدرسة مدرسه کې دی. ٹھیک شوه؟ نو عرب وایي فی المدرسه، اخي فی المدرسه، اخي فی المدرسه، زما ورور مدرسه کې دی. اوس موږ نه بیا دریم سوال کړی دی. دریم سوال کې راته وایي ستا پلار چرته دی، ستا پلار چرته دی. ٹھیک شوه؟ نو موږ وایي د دې عربي ولیکئ. نو این ابوکا، این ابوکا، ستا پلار چرته دی. این معنا چرته دی، ابو پلار ته وایي او کا معنا ده ستا. این ابوکا ستا پلار چرته دی. نو بیا دلته کې جواب موږ له پښتو کې راکړی وایي زما پلار جومات کې دی، مسجد کې دی، مسجد کې. زما پلار مسجد کې دی، موږ مسجد ته په پښتو کې جومات وایو. نو زما پلار نو ته به وایي ابي، ستا پلار ابوکا، ابوکا. زما پلار ابي، ستا پلار ابوکا. او چې وایي زما پلار نو ابي، ابي فی المسجد، ابي فی المسجد. ابي زما پلار فی المسجد جومات کې دی، جومات کې دی، مسجد کې دی. ابي فی المسجد زما پلار فی المسجد مسجد کې دی. ٹھیک شوه؟ اوس بل سوال راکړی څلورم نمبر و ستا استاد، استاد چرته دی، ستا استاد چرته دی. این استاذک، این استاذک، این استاذک، این استاذک، این استاذک. استاذ استاذ ته وایو کا معنا رستا. این استاذک ستا استاذ چرته دی. نو جواب ورله موږ ورکوو په پښتو کې بیا جواب هم لیکلی زما استاذ کلاس کې دی وایي د دې عربي ولیکئ. نو استاذي زما استاذ، استاذي ستا استاذ، استاذک زما استاذ، استاذي فی الفصل په کلاس کې دی، درسګاه کې دی. ٹھیک شوه؟ درسګاه کې استاذي زما استاذ فی الفصل درسګاه کې دی. ٹھیک شوه؟ کلاس کې دی. اوس وایي ستا ملګری چرته دی وایي د دې عربي ولیکئ. ستا ملګری چرته دی د دې عربي ولیکئ. نو ستا ملګری نو او چرته دی، چرته معنا ده اینه، اینه زمیلک، زمیل دوست ته وایو کا معنا ده ستا. یا صدیقک، صدیق هم دوست ته وایي او زمیل هم دوست ته وایي. اینه زمیلک
ستا ملګری چرته دی یا این صدیقک ستا ملګری چرته دی نو بیا جواب په پښتو کې راکړی وایي زما ملګری کور کې دی زما ملګری کور کې دی وایي د دې تاسو عربي ولیکئ نو زمیلی زما ملګری زمیلک ستا ملګری زمیلی زما ملګری فی البیت فی البیتی فی البیت په کور کې دی کور کې دی زما ملګری کور کې دی زما ملګری کور کې دی هلته وایي این زمیلک ستا ملګری چرته دی نو زمیلی فی البیت زما ملګری کور کې دی اوس شپږم نمبر اخیری سوال رانه کړی دی وایي محتمم صاحب چرته دی پرنسپل صاحب چرته دی نو این المدیر مدیر پرنسپل ته وایي محتمم ته وایي د یو ادارې مشر ته وایي هیډ ته وایي نو این المدیر این معنا چرته دی المدیر محتمم صاحب پرنسپل صاحب هیډ صاحب این المدیر محتمم صاحب چرته دی این المدیر محتمم صاحب چرته دی محتمم صاحب دفتر کې دی دوی د دې دا جواب هم راله بیا پښتو کې راکړی دی په پښتو کې رانه سوال هم کړی او واپس یې راله پښتو کې جواب هم راکړی خو د دې سوالونو عربي به هم تاسو لیکئ د دې جوابونو عربي به هم تاسو لیکئ نو محتمم صاحب دفتر کې دی محتمم صاحب دفتر کې وی دفتر ته مکتب وی او کې چې پکې راشي نو فی به ورسره استعمالوي نو المدیر محتمم صاحب فی المکتب دفتر کې دی المدیر محتمم صاحب فی المکتب دفتر کې فی المکتب دفتر کې دی فی البیت کور کې دی فی المسجد جماعت کې دی فی الغرفة کمره کې دی فی السوق بازار کې دی سوق دا بازار ته وایي ٹھیک شو نو محتمم صاحب دفتر کې دی المدیر فی المکتب محتمم صاحب مکتب کې دی دفتر کې دی ٹھیک شو نو دا مکتب چې دی که نه دا میز تم وایي او دفتر تم وایي کوم ځای کې چې پرنسپل صاحب ناسي یا استادان یو ځای کې راغونډېږي هغې ته دفتر وایي ټیک شوه نو دا زموږ د نن ورځې درس په دې تمرین کې اول کوم سوال یې راکړی وایي د عربۍ جملې دي که نه د پښتو جملې دي دا تاسو په عربۍ کې ترجمه کوئ یعنی د پښتو نه عربي جوړه کوي ټیک شوه دا یې عربۍ کې ترجمه وکړئ یعنی د پښتو نه د پښتو نه عربي جوړه کوي ټیک شوه دغه مطلب یې دی نو موږ له د پښتو په پښتو کې سوالونه هم کړي واپس یې راله پښتو کې جوابونه هم راکړي دي خو چې را پښتو کې مې درنه کم سوالونه کړي د دې عربۍ کې جوابونه عربي ولیکه او چې را کم پښتو کې مې واپس جوابونه درکړي دي وایي د دې جوابونه هم تاسو عربي ولیکئ نو موږ د سوالونو هم عربي ولیکه ستا ای خالد نو ای خالد ته په عربۍ کې یا خالد وایي یا خالد نو نعم جی ستا ورور چرته دی این اخوکه زما ورور مدرسه کې دی اخی فی المدرسه ستا پلار چرته دی این ابوکه زما پلار جماعت کې دی ابي فی المسجد ستا استاد چرته دی این استاذک زما استاذ کلاس کې دی استاذی فی الفصل ستا ملګری چرته دی این زمیلک یا این صدیقک صدیق هم ویلی شي زمیل هم استعمالولی شي زما ملګری کور کې دی زمیلی فی البیت یا صدیقی فی البیت بیا وی محتمم صاحب چرته دی این المدیر محتمم صاحب چرته دی محتمم صاحب دفتر کې دی د دې جواب ولیکه المدیر فی المکتب المدیر فی المکتب دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام